نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ک الله جل جلاله یو چا تدبیر لرانه ورکړي حتی تبلغ او تردا ساعت چې هغه ځوان سولې پیغلی سولې او د ش تربیه وکړه او ش خدمت وکړي او بیا د غدوی لورانی یو چاته په نکاح ورکړلې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په جنت کې به دغه د لورانو پلار به لما سره په جنت کې د یو ځای وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارکي ګوتې داسې ونیولې چې په جنت کې به دغه کس چې الله دوی لورانی ورکړي وي او د ش خدمت وکړي او بیا په نکاح ورکړلې نو په جنت کې به د لما سره د یو ځای وي دا به زم او دا به د هغه دوه لورانو پلار وي په جنت کې ولما سره یو ځای وي نو که چیرې الله تا ته درې درکړي وي څلور درکړي وي او تا تربیه وکړله او تا ش دینداري پس د کړله او د سولمنځ دی پس د کړی غسل دی پس د کوي او قرآن شریف دی پس د کوي بیا د سم دیندار حلق ته ورکړله نو ستا ثوابونه به تر هغه دوو ته لوران هم زیات وي نو ته به نور هم نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ډېر نږدې وي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي که چا د دوو لورانو ښه تربیه ورکړه ښه خدمت یې وکړي بیا دا دوې لورانې چاته په نکاح ورکړلې نو له ما سره به په جنت کې یو ځای وي ته به پر خپله لور باندې لمونځ زده کوي اودس به په زده کوي غسل به په زده کوي او که د وس کار کوئ قرآن مجید په زده که شروط صلات په زده که نو بیا دا سوچ او فکر وکړه چې کله هم ښه کور والا مرکه درته راله او دغه زوی سم و دغه پلار سم و هغه کور سم دینداره و نو بیا یې ورکوه